أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درس کې إن شاء الله العزيز सूरत बकरा पारा नंबर 3 रुको नंबर से 38 आयात नंबर 275 276 او 277 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. دینه مخکې دوه رکو کې چې نو هغه فضیلت د انفاق اوس دې ځینې چې نو الله جل جلاله چې نو هغه د ربا ذکر کوي د سود ذکر کوي. الله جل جلاله فرمای الذين ياكلون الربا کسان چې هغه سود خوري لا يقومون الا كيقوم الذي وې د بچنه نو هغه نه را پاسې په ورځ د قیامت مگر پشان د کس يقوم الذي يتخبط الشيطان چې هغه نه نو دا هغه لیونه کړي وي شیطان من المس د لاس لګولو د وجې ذلك بانهم قالوا دا لغوی په دی وجه باندې چې دوی وایي انما البيع مثل الربا چې بیع چې نه نو دا خو په شان چې نو د ربا د سود ده. اوس ربا څه ته ویل کېږي؟ نو ربا سود دا په لغت کې ویل کېږي زیاتی ته او په اصطلاح کې ویل کېږي تملیک الغیر بلا عوض بغیر عوض نه څوک چې نه نو هغه د یو مال مالک جوړېدل دې ته ویل کېږي ربا او سود. بیا قرآن پاک کې زینو وکتل شي نو د سود متعلق الله جل جلاله چې نو یو څو آیاتونه حکمونه ذکر کړی دي. یو دلته الله رب العزت د ټولو نمخ کې دا غي ذکر کړی دی چې په ورځ د قیامت کله چې د قبر نه راپاسي نو د بده سګډ وړ وي لکه څنګه چې پیریان یو سړی چې نو هغه باندې مسلط شي او دا هغه ګډ وډ او لیونه غونتی داس مرا سړی په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه ګډ وډ او لیونه. دویم حکم الله جل جلاله فرمای و يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله جل جلاله چې نو سود ختمي او صدقې چې نو هغه الله پاک سیوا کوي اگر کدا د په ظاهر باندې نو د ښکاری چې په سود سره مال سیوا کیږي او په صدقې سره کمیږي. دریم آیات نمبر 78 کې الله جل جلاله فرمای یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ایمان خاوندانو تاسو چې نو سود پرې دی کاغه لګ وی کډیر وی هر څنګه د دې تاسو چې نو غزان وساتئ. آیات نمبر 279 کې الله جل جلاله فرمای فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. کچرته تاسو چې نو د سود نه منې نشولای نو بیا تاسو ته الله د طرفه اعلان جنگ دی د الله سره بیا جنگ ته چې نو هغه تیار شي. حدیث مبارکه کې راځي چې سود چې نو هغه ورکون کې سود اغستون کې په سود باندې چې نو گواه جوړیدون کې د سود لیکون کې تا ټول چې نو هغه په دې کې نه ګناګار دي د ټولو ته چې نو هغه باقاعده د سزا عذاب ملاويږي کم کس چې سود څنګه اخلي دا د څنګه سزا ملایږي. بیا دغه وجه ده حضرات چې نو هغه دغه مسولې بیا استنباط کړي چې بینګ وغیرہ چې نوکری ناغه ناجیز والی باندې چې نو هغه دا دلیل دی ځکه د په دغه شس کې حالت معاون چې نو هغه جوړیږي. بهرحال حدیث مبارکه کې هم راځي کل قرض جر نفع فهو ربا. هر هغه قرض چې هغه ځان ته نفع راکاږي فائدہ راکاږي نو دې ته ویل کېږي سود. الله پیغمبر فرمایي فهو ربا هغه بیا سود دی. اوس د سود چې نو هغه عمومي تور باندې کتل شي نو په خاوه چې نو هغه سود کېدل نو دغه سود چې کم کېدل نو په آلتي وس بعضې خلک چې نو هغه د دې د جواز والی چې نو هغه کوشش کوي
نو د سود د جوازوالي کې د هغوی چې نو هغه وایي پخوا به چې کم سود کېدلو نو هغه به خلکو د فقر و فاقې د وجې نه کولو، چا سره به اوړه نه ول، خوراک څښاک انتظام به نه و، کپړه به یې نه وه، نو د دې دپاره به د بل نه قرض اخیستو، نو چې کله یې قرض اخیستو نو ده به له دغه قرض نه ورکوو، مګر مالدار سړی به ورته دا ووایي چې ما دله کمې پیسې درکړئ، ما دله 100 درهمه درکړل، ما له به 120 درهم چې دی نو هغه راکړي. نو خلکو به دغه قرض د خوراک څښاک د شیزونو دپاره اخیستلو. نن سبا چې بینکونو نه کم قرضې او ادا اخیستلی کېږي نو دا خو د خوراک څښاک دپاره نه اخیستلی کېږي، دا خو د تجارت دپاره اخیستلی کېږي. او کله چې دا د تجارت دپاره اخیستلی کېږي نو په تجارت په صورت کې دا سړی که دی ول ورنه کړي، د خوراک څښاک ته ضرورت نشته، دی خو په دې کاروبار کوي. نو چې کله دی کاروبار کوي او د پیسې د تجارت دپاره واخیستلې نو د په دې پیسو باندې هغه په پیسو یې ځان له هم وګټلی او د هغه له به ورسره هم ورکړي، نو دا خو کاروباري چې دی نو هغه قرض ده. لهذا دې کې چې نو هغه وایي دا سود نه دی، ځکه دا د هغه په پیسو باندې دغه پیسې وګټلې نو دله چې کومه منافع ورکړه چې دغه منافع چې دی نو څه ده واخیسته او صحیح چې دی نو هغه دغه پیسو والا مالک له چې دی نو رب المال له ورکوي، نو دا سود چې دی نو هغه نه دی، دا سود دی نشي کېدلی. دا خو داسې شوله لکه څنګه چې بیه ده، بیه کې هم سړی ته نفع راځي او په دې کې هم سړی ته نفع راله. نو الله جل جلاله د دغه رد کوي. بالفاظ دیگر داسې په شپې شي وایي چې یو سود چې دی نو هغه سود چې دی نو هغه قرضې صرفي ده او یو قرضې تجارتي ده. قرضې صرفي دې ته ویلی کېږي چې سړی د خپل ضروریاتو دپاره د چا نه قرض راوالي. نو قرضې صرفي کې که دی د سود کوي نو دا ناجایز ده چې د ضرورت دی او دا بل کس د ضرورت نه غلطه فایده لي، نو دا قرضې صرفي ده، په دې کې دی نو هغه سود کول دا ناجایز دی. دویم چې دی نو هغې قرضې تجارتي نه، که څوک د تجارت دپاره د چا نه چې دی نو هغه قرض راوالي، دی به کاروبار کوي او بیا د هغه له سود ورکوي، نو دا جایز کېدل پکار دی. حالانکه قرآن کې دغه آیاتونو کې وګورئ دا کم 15 آیاتونه مونږ وي حدیث مبارکه وي دا ټول مطلق دی. په دې مطلق سود چې دی نو هغه ناروا دی، که هغه صرفي وي او که هغه تجارتي وي. په دواړو صورتونو کې چې نو هغه سود دا ناجایز دی، حرام دی. بلکې کم کسانو چې دی نو هغه دې ته څه ویلو؟ جایز ویلو. الله وی فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دا سړی چې دی نو هغه کافر دی، دی به همیشه چې دی نو هغه په جهنم کې. نو بهرحال مغرض دا که صرفي وي او که څه وي تجارتي، دواړو قسم قرضې باندې چې دی نو اضافي ورکول دا سود دی او سود چې دی نو هغه ناجایز دی. اوس په دې کې چې څوک ګواه شو دی هم د قشان ګناهګار شو، څوک په دې کې لیکونکی شو دی هم د هغه په شان د ګناهګار شو، څوک دله دغه قرضه وړونکی شو دی هم چې دی نو هغه دغه ګناهګار شولو. کم سړی چې دی نو هغه په دغه لین دین وکړو نو هغه خود دی ګناهګار. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي الذین یاکلون الربا، هغه کسان چې هغه سود خوري نو لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، وایي دی به په ورځ د قیامت چې راپاسي نو داسې به راپاسي لکه شیطان چې دی نو هغه پیریانو دی چې نو سورې پې کړی، پیریانو چې دی نو هغه دی مسه کړی او دی ګډوډ وي. اوس دلته حضرات وي په شان د هغې وي داسې ونې چې دی به بلکل بېهوش شي. وی د هغې وجه دا ده چې کله په سړي باندې پیریان راشي نو پیریان چې کله په ده راشي او دله تکلیف ورکړي نو د پیري تکلیف اثر دا چې دی نو هغه شته، د دې نه انکار نشتی. خو د خلکو چې څنګه مشوره کړې ده نو دا ټول هسې ګڼکپي ده دا نشتی. نو دی چې کله دغه پیری چې نو هغه د کس له تکلیف ورکوي نو که تاسو خیال کړی دغه کس تکلیف محسوسوي د درد چې نو هغه محسوسیږي، خو په دغه وخت دی چې نو هغه څه وي ګډوډ وي. نو په ورځ د قیامت چې هم دی راپاسي نو د قیامت هغه سخته، د قیامت هغه تکلیف هغه به دی محسوسوي، خو دی به دیوانه غوندې لکه څنګه چې دغه سړی اوکر او لیونی غوندې چې نو هغه ښکاري. اوس دا یې ولې وي؟ الله وی ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، ځکه چې بیع چې نو هغه په شان د څه نه د ربا د سود، یعنی په بیع کې هم منافع چې دی نو هغه میلاویږي، نفع چې دی نو هغه میلاویږي او په سود کې هم نفع ده. اوس الله جل جلاله د دې وضاحت ونه کړلو او دې ځای نه هم حضرات دغه قاعده وایي کم سړی چې په نص سره قرآن پاک په آیات سره یو شی حرام وي او د هغې ته حلال وویلو دا سړی چې دی نو د ایمان نه خارج شو.
کم سړی چې نو قران پاک په نص سره یو شی حلال وي او دغه شی چې نو حرام وګڼلو د سړی چې نو هغه کافر شولو. نو الله وی دا ذالک د دې چې نو هغه به چې دا پشان دا بیا چې نو هغه پشان د ربا د سود ده نفع پدې کې د نفع هغه کې د جدا چې نو هغه څه شول چې بیا جایز ده نو د دې جایز شي. نو الله دا غي وضاحت ونه کړو بلکې الله پاک دلته حاکمانه حکم وکړلو. الله رب العزت د کل کائنات خالق دی، مالک دی، رازق دی. نو چې کله الله خالق هم دی، مالک هم دی، رازق هم دی، نو متصرف هم بیا الله ذات دی. الله چې کم تصرف کوي هم عقب منلې کیږي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایل واحل الله البيع وحرم الربا. یاد ساتئ بیع چې نو هغه الله جایز کړی ده او ربا سود نه نو هغه الله پاک ناجایز کړی دی. نو چې کله سود ناجایز شول الله وی دا ما ناجایز کړی دی. اوس ته دې ته چې دا په مثل د بیع دی نو دا تو حلال غني او چا چې د الله پاک حرام کړی شوی شی حلال وګڼل دا سړی چې نو د ایمان نه خارج شول. فمن جاءه موعظه من ربه الله چاته چې نصيحت رالو د حکم رالو خبر وترالو او فانتها فله ما سلف او د دې نه منع شو نو فله ما سلف د دې نه مخکې چې د کم سکړی کم سود تیر شوی مخکې چې کم کړی هغه د پاره دی ځکه په هغه وخت کې د دې حکم نه ولو په هغه وخت کې سود جایز ولو چې کله جایز ولو هغه د پاره شولو. اوس چې کله ناجایز شولو ناجایز کېدو نه ورسته به دې پسکې منع کېږي و امره الی الله او داغه معامله چې نو الله پاک ته سپارلې شوی ده چې آیا د په اخلاص توبه وباسل او کدریا. ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. البته کو وسوک بیا د دینه اورستو بیا هم دغه سود کوي الله وی دغه کسان چې نو دوه په جهنم کې همیشه د پاره دوه یو وجه دا کده دوباره بیا سود کوي او دا سود حلال غړي نو بیا خو بس دغه په نصر د کافر دی. نو د کافر چې نو هغه په جهنم کې همیشه د باره. دویم کچرته دغه کو سود چې نو حلال نه غني دی حرام غني خود حرام غنلو باوجود د بیا هم چې نو سود وکړو الیاذ بالله. نو په دغه صورت کې بیا دا سړی چې نو هغه ګناي کبیره وکړه او د ګناي کبیره جوانې د بوس جهنم ته ځي همیشه د پاره مان بیا دا مقص بعید ډېر زمانه چې نو هغه په جهنم کې د هغه زمانه د طویل زمانه د وباسلو نه ورستو کله چې بیا الله پاک غوښتلو جهنم نه به راوباسي. بیا الله رب العزت فرمای یمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله چې نو هغه ربا سود چې نو هغه ختمي او رکي بالکل ويربي الصدقات او صدقه الله پاک چې نو هغه سوا کوي. الله انسان ته په خپل عقل مطلب الله رب العزت ست خالق دی. الله چې د کوم خبرو کړه هم دا غیبار آمنا وسلم نوای ایمان پاغه باندې ساته. الله وی سودو دا الله پاک بربادي ختمي. نو چې کله الله یو شی ختمي دنیا کم قانون دی چې نو هغه به دی پاتې کی. دیو جن چې نو هغه زرات لیکلی دی د حضرت محمد رحمت الله علیه چې نو هغه قول دی هغه چې د سود مال دا د سلويخ کال نه سیوا نشي پاتې کېدلی. د سود مال دا د سلويخ کال نه وای سیوا چې نو هغه نشي پاتې حد چې وشي دا به سلويخ کال پور رسی دا ورسته بیا بل چاته نشي پاتې کېږي. او تاسو ګوره دنیا چې نو هغه په دې باندې مشاهده ده کم کسان چې سود کوي بینک منیجر وي دسی په دې غټو عہدو د سود په کارونو کې مبتلا الیاذ بالله. تاسو ګوره الله حفیظ والامان داسې مصیبتونه او تکلیفونه پیراشي چې هغه سي اغستې داغه د لس چنده چې نو هغه پیولېږي دغه شانته چې نو هغه دا کېږي وجه چې نو هغه دا الله وینا ده چې الله پاک به دا ختمي. صدقه چې خلک وکي الله رب العزت ولا دومره ورکړي چې هغه د نوسو کړ وسو ته چې نو هغه پاتې کیږي. حالانکه چې ته دغه کس ته وګورې په ظاهر باندې د سغټ کاروبار وي نه به چې نو په ظاهر باندې د سغټ چې نو هغه د آمدنۍ ذریعہ وي خو الله رب العزت دغه صدقې په برکت چې نو دی به دغه صدقه کوي او چې کله کال تیریږي د خپل حساب کې زکات په دور ببل الله رب العزت دغه کې برکت چې رو دغه مال چې نو الله پاک سیوا کوي. او دا مشاهده د پدې باندې د غو ګوري د کم کسان چې د صدقات او زکات د غوي په مال کې الله پاک برکت اچي الله وی زوی سیوا کوم نو چې الله سیوا کوي نو دنیا کم طاقت بیا دغه کمولې شي. والله لا يحب كل كفار نسيم. الله رب العزت چې نو هغه محبت نه کوي نه خوښي هر کافر اسیم ګناګارو.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اوس الله رب العزت فرمای هغه کسان چې ایمان راوړو، عمل صالح وکړلو، واقاموا الصلاه موضع قائم کړو، واتوا الزکاه او زکات ورکړو، لهم اجرهم عند ربهم علی خلق اجر د دې د رب سره دی، لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. نه په دې باندې چې خوف يروي او نه به دوی غمجن شي. وذل والذین ان الذين امنوا وعملوا الصالحات عمل صالح کې منصرین او غمرالو زکات په کې مرالو، ځکه منظم عمل صالح دی او زکات چې دی نو هغه هم عمل صالح دی. بیا دغه نه ورستو الله پاک دوباره بیا ولې ذکر کړ اقام الصلاه واتوا الزکات. نو دا زکات د ایمان نه ورستو د ټولو نه لوی درجه چې نو هغه د مانځه ده او زکات نو دای د دیو جن ذکر کړلو چې دا دوه داسې عملونه یعنی دا دوه لوی عملونه دي. یو په بدني اعمالو کې د ټولو نه لوی عمل هغه منځ دی او په مالی عملونو کې چې نو هغه د ټولو نه لوی عمل زکات ورکول دی. نو ځکه الله جل جلاله تخصیص دا غي بیا وکړو دوباره چې نو هغه ذکر کړل واقاموا الصلاه واتوا الزکاه چې د منځ قائم کې او زکات ورکي د خلکو له اجر الله رب العزت چې نو هغه په آخرت ورکي، دنیا کې به هم الله خصاتی او د دې اصل اجر چې هغه ورته په آخرت کې ملایږي. ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. نه په هغوی باندې سیر وي او نه به هغوی غمجن شي. بهرحال دې سود باندې بیا ډېر بس چې نو هغه تفاسیر کې او مسائل کتابونه کې لیکلي دي. که چا شوق وي په دې ځای کې چې نو هغه معرف القرآن وګورئ، تقریبا 37 صفحې چې نو هغه په دې باندې بحث کړی دی تفصیلی بس سود ربا په هغې شکلونه د هغې کې نو هغه نو ځان له دغه ځای کې که بیا ګورئ شوقیا نو معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمه الله هغه وګورئ 37 صفحې بحث پې کړی. دویم په سود چې نو هغه مسلې سود مفتی شفیع صاحب چې نو هغه وګورئ. تاریخ فیصله مسلې سود مفتی تقی عثماني صاحب چې نو هغه وګورئ او دغه شان چې نو تقریر ترمذی مفتی تقی عثماني صاحب هغه وګورئ. نو په هغې کې بیا په دې ځای باندې د سود قسمونه د دې دا ټول احکامات د هغې وبال د هغې نقصانات دنیوي اخري او د صدقې فایدې د دلته ټول چې نو هغه په وضاحت سره لیکلی. درس دومره چې نو هغه ټایم نه دی نه نو په دې وجه دغه ځونه ته ما وښول که چا شوق وي بې ځان هلتې وګورئ. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. الذين آکسان یاکلون الربا چې هغه خوري سودو لا یقومون هغه به نه پاسي نه به وردېږي الا کما مگر پشان دی چې الا کما لکه څنګه یقوم الذي چې را پاسي وردېږي هغه کس یتخبطه الشیطان چې لیونی کړی وي هغه لره شیطان من المس د لاس لګولونه. ذلك بأنهم دا په دې وجه چې قالوا ویل باغی انما البيع مثل الربا یقینا بیا سوداګري مثل الربا پشان د سود ده. واحل الله البيع او حالن کې حلال کړي د الله پاک بیا سوداګري وحرم الربا او حرام کړي د سودو. فمن جاءه موعظه بیا چاته چرالو نصیحتو من ربه د خپل رب د طرفه فانتهى پس هغه منشو فله نو داغه د پاره دی ما هغه سلف چې تیر شول و امره الى الله او داغه معامله سپارل شوی د الله ته. ومن عاد او څوک چې بیا واخلي یعنې دوباره سود وکړي فاولئک نو دغه کسان اصحاب النار دوزخیان دي هم فیها خالدون دو په دغه کې همیشه وي. یمحق الله الربا ختمی بربادی الله پاک سود لرا ويربي الصدقات او ډیری صدقې. والله الله پاک لا يحب محبت نکی نخوخی کل کفار هر ناشکر اسیم گننگار. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک واقاموا الصلاه او قائم کړلو مونږ واتوا الزکات او ورکړلو زکات لهم داغي د پاره د اجرهم داغي اجر عند ربهم داغي د رب سره ولا خوف عليهم او نبوي سير پاغي ولا هم يحزنون او نباغي غم جنشي.